ملګرو نن ستاسو ورور دی حیات وګټلې، نن ما وګټله ښه، نن زما د ژوند د ټولو نه د خوشحالۍ ورځ ده، نن زه ډېر زیات خوشحاله یم ښه. په حقیقت نه پوهه کومه، خو راځئ دا وایسونه اول ګورو بیا راځو خبرې پرې کوو، ویډیو به تر اخره ګورو. السلام علیکم، حیات ورور حیب ربار ټیک ټاک سورګې او آسات بلا چې کمنټ مې درته کړی و، زه بلکل د توپ یوه ویډیو د پی ټي آی به مو ډېر غټ سپورټ کولو که نه یې زړه نه خو په یې کې یوه ویډیو شیر کړې وه، په هغې په وجه باندې زه اوس جمعیت پلټېله مې ویزټ وکړو، خو بس واقعي چې ښه پلټ اول خو مې سوچ په زوی نه و، خو وروسته مې سوچ وکړو او د ما ویډیو ویزټ که مو مخکینۍ ویډیوګانې ټولې وې همدې هغه شیر کړي جمعیت نه مې دلته نه وه خیلوک، نه مې چاله هېرې کړي وي چې یارې چاپ سے مې هېرې کړي وي، خو صرف سپورټ مې به بس لکه څه نه کولو، او اوس شکر دی بس اوس پوه شو. بلکل حقیقت همداسې و، لیکن به ځکه یم چې پکې څه کینه او زړه وای، بیا ورته زړه م غواړه بلکل نه شوه کېښوی چې لکه د خلکو شاندار لټي کمنټ هم غلط کولی، نو بیا مشکله وه ځکه چې د سړي کاس کینه ډېره شي که نه، همه ورځ په ورځ کمېدله، بس اته ویډیوګانې مې کتلې، اخري کې زه په هغه ویډیو باندې مکمل شول چې یو کس ته کینولی ورته ویې ویل چې چیلنج دې بالکل شي، زه پی ټي آی لیدی سم ورته وویل دې لیست چینج کوم، نو بس دوه ویډیو وای د نه مخکې څو ورځې مخکې شیر کړې وه، بس هغه ویډیو مې وکته، بس اخري خو بیا مو فیصله وکړه، بس اخري کې بیا دا ویډیو شیر کړه، بس په دا مې بیا کمنټ هم ملګرو څنګه چې تاسو دا وایسونه واورېده، دې ورور د نن نه یو 2 ورځې مخکې زما په یو ویډیو کمنټ کړی و چې زه ستا په وجه چې کوم دی د پی ټي آی نه چینج شوم، یعنې ستا په وجه ما پی ټي آی پرېښود او جمعیت علما اسلام ته راغلم. دا کمنټ چې ما ولیدو نو بس په جامو کې نه ځایېدم ها، ما شکر الحمدلله شکر الحمدلله چې یو کس خو کم از کم زما د ویډیوګانو په وجه چې کوم دی جمعیت علما اسلام کې را داخل شوی دی، که دا به زما دپاره ډېره د فخر خبره ده، بس مړه بس بې انتها ډېر زیات خوشحاله شوم. د دې ویډیو جوړولو مقصد صرف زما دا دی چې ګوره څوک هم جمعیت علما اسلام ته راځي هغه له به موږ مینه محبت ورکوو. نو اول خو تاسو ته ویم چې ټول ملګري دې رابط رور ته دعاګانې وکوئ، ټول ملګري ته ویلکم وکوئ، الله تعالی دې قبر د نور نه ډک کړه چې کله د دې دنیا نه لاړ شي، الله تعالی دې د محشر په میدان کې چې کوم دی بې حسابه بې کتابه چې کوم دی جنتي کا، چې کله وفات شي او کله د محشر میدان یې بې حسابه بې کتابه چې کوم دی جنت ته لاړ شي، ټول ملګریو ته چې کوم دی دعاګانې وکړئ، الله تعالی دې استقامت ورنصیب کړي، مینه محبت به موږ ځکه ورکوو هر هغه چا باندې به موږ به ستایو، موږ به اپریشیټ کوو څوک چې راځي جمعیت علما اسلام ته، ولې چې دا د علماو پارټي ده، موږ دا دعوه کوو چې څوک د علماء کرامو طرف ته یو قدم راشي، علماء کرام به په منډو ورشي، علماء کرام به ستا د دې دنیا دلته به هم ستا تربیت کوي او هغه دنیا هم ستا ښه غواړي چې هغه دنیا هم ستا ښه شي، ولې چې علما کرام د عوامو د اصلاح دپاره دي، نو موږ به مینه محبت ورکوو څوک چې زموږ طرف ته زموږ د علما کرامو طرف ته راځي. هم ټولو نوجوانانو ته زه دغه اعلان کوم چې راځئ د علما کرامو دروازې ستاسو ته هر ټایم کلاو دي وروره، هر ټایم راتلی شي، دا نه چې دا صرف د مولانا فضل الرحمن صاحب پارټي ده، نه بای نه، ته د مولانا فضل الرحمن نه شاته وګوره چې څوک اوسه ولاړ دي، ته لږ تاریخ زما د اکابرین وګوره، زما د مفتي محمود رحمه الله اکابرین شیخ حسن جان صاحب مړی یې زه به تاسو ته کمه هستي ښیم، په دې کې ډېرې لوی هستۍ دي، دا د مولانا فضل الرحمن پارټي نه ده، بلکې دې پسې شاته څوک دي، دا پارټي چا جوړه کړې ده، په دې کې کم خلک تېر شوي دي، ولې به تاسو ته مینه محبت نه میلاویږي په دې پارټۍ کې؟ قسم دې تاسو دا نورو پارټۍ هم چک کوئ، بیا راشئ جمعیت علما اسلام ته صرف 2 ورځو له راشئ، خپله مینه محبت وګورئ، بیا به تاسو ته پته ولګي دا نورې پارټۍ به تاسو ته په خپله یو کیلونۍ یو په ناحقه به تاسو ته په خپله ښکاره کړي چې تاسو دلته کومه مینه محبت، والله چې په جمعیت علما اسلام کې کومه مینه محبت دی، کوم مینه محبت کارکون ته میلاویږي، دا علما کرام غټ شیخ الحدیث به تعالی کومه مینه درکوي، دا تعالی چې کوم دی تعالی یو څوک په خپل کور کې دله دومره مینه څوک نه درکوي څومره چې تعالی دا علما، ولې چې دا ستاسو خیرخوا دي، علما کرامو نه نوجوانان خوښ شوي دي، ملګرو ته وایم چې اخلاق استعمال کوئ، خوږې خبرې وکړئ، په نرمه لهجه د نوجوانانو سره کښېنئ، انشاءالله دا خبره مني، دا چې لرې شوي دي دا چا لرې کړي دي، پروپیګنډو لرې کړي دي د علماو نه، تاسو دې سره کښېنئ، دې اصلاح وشي، دا ټول چې کوم دی جمعیت علما اسلام ته راځي.